د سحر او د ماښام په ذکرونو کې یو بهترین مختصر او لنډ ذکر نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د مسلم شریف په حدیث کې من قال حين يصبح وحين يمسي، څوک چې سحر او ماښام دا کلمات سلزلوي، هغه کلمات دوه کلمې دي، سبحان الله وبحمده. وای د قیامت په ورځ د دې انسان په شانتي غوره انسان به پیدا نشي، یعنی د چې دا کومه نیکي وکړه د بهترینه نیکي ده، مګر هغه بنده چې هغه سلزله ویلی دي، تام سلزله ویلی دي، مام ویلی دي، نو موته دواړه برابر شو. یا په موته کې چې چا د سلزله نه دا کلمات سبحان الله وبحمده سلزله نه زیات ویلی، هغه به غوره. نو مطلب د دې دا راووته چې څوک سحر ماښام سلزله سبحان الله وبحمده وی، د هغه انسانانو نه به د قیامت په ورځ د عمل غوره او بهتری چې چا دا کلمات نوی ویلی، او که چا ډیر ویلی نو د ویونکو د سلو زلو ویلو والاو نه به دا د ډیرو والا بهتری.